नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शुअला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। खुद साक़िए कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। कोहसार यहाँ चुप जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इसका फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और हजरत बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह आदि जोड़कड़ी बा खैस्तों गुलानो फुज़लाए किरामो उलमाए किरामो और अल्लाह रब्बुल आलमीन फदील वाले मयूर मुसलमानान रणो नन दारुल उलूम अरबिया मज़हरुल उलूम दागई सालाना तकरीब खत्म बुखारी शरीफ और दस्तारबंदी फुज़लाए किराम तकरीब के मुंग अवतास राजमयु आबा अजीम दीनी और तालीमी इदारा जिन्हें हज़रत बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह फल्लाशो मुबारको बांधे दलता कायम शवेवा नन ये उलूम नबुव्वत नडा किसी ने उम्मत तब तोहफा के वर्गले कुरान करीम और अहादीस मुबारकों पर तिलावत बांधे लंदी जबे दाई उम्मत पर डाले गए कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दावे खैरुन ख्वारकल दहवी फैजान जारी दे और गुज़दा हुआयम जिन्हें हज़रत बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह करामत बाअदल वफा दावी यौम मज़हरुल उलूम दे मुदाबा गलत नबी द औलियाओ द इल्म खजाने अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़ाया करी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सराकुम सफर करे दे कुरान करीम के अल्लाह ताला सफर रुदात बयान करे दे। द सफर पर दौरान की यो कोशे देवान जो वर्तावे दो वालों हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक को बराबरी को
حضرت موسی علیه السلام ورته وایي چې دې کلیوالو خلقو خو زمونږ د مېلمستیا نه انکار کړی و، نو خو خامخا ښېګړه ورسره کوله، څه اجرت به هم ترېنه اخیستی و. نو حضرت خضر علیه السلام چې د جمهور علماو رای دا ده چې هغه نبي و، هغه ژوندی دی، هغه عظیم هستی ورته په جواب کې ووي واما الجدار فكان لغلامين. دا دیوال دا عام دیوال نه دی، دا د یو دوو ماشومانو دی یتیمین او دواړه یتیمانان دي فی المدینه وکان تحته کنز لهما. او د دې کود او ورتاویدونکي دیوال د لاندې یو خزانه ده، هغه د دې دوو ماشومانو ده. حضرت امام مجاهد، حضرت سعید بن جبیر رحمهم الله تعالی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کوي، فرمایي دا خزانه د روپو خزانه نه وه، دا خزانه د علم خزانه وه. دې کې دننه د سرو زرو یو لوحه او یو تختۍ پرته وه، او هغه تختۍ باندې د علم یو قیمتي خبره لیکلې وه، او هغه دا هغه سړی چې هغه د الله پر ذاتیت باندې یقین لري، بیا دې د دنیا د اسبابو په ځای په مسبب الاسباب باندې نظر ولې نه ساتي، او د رزق په تنګۍ خفه کېږي ولې؟ څوک چې په مرګ یقین ساتي دی خوشحالېږي څنګه؟ او بیا یې ورسره وروستو لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو فرمایي چې دا وکان ابوهما صالحا، د دې دوو ماشومانو د پلار نه چې کومه خزانه دوی ته د علم پاتې وه، د هغې حفاظت الله د حضرت خضر علیه السلام په لاس باندې د دې وجې نه کو چې د دې دوو ماشومانو پلار دا نیک و. په عربۍ کې د اب استعمال د پلار لپاره هم کېږي، د جد او د نیکه لپاره هم کېږي. مفسرینو لیکلي دي په اوومه پوښتۍ کې د دوی نیکه هغه نیک او صالح ولی الله تیر شوی و، د هغه اووه پوښتۍ وروستو د هغه د اولاد د علم د حفاظت لپاره الله رب العالمین دوه د وخت انبیاء کرام مکلف کړل. حضرت خضر علیه السلام د داسې بچو د بابا د علم په حفاظت الله مأمور کو چې اووه پوښتۍ مخکې رسېدلې وو. د اولیاءو د علم خزانې الله رب العالمین چرته نه ضایع کوي. د حضرت باباجي رحمت الله علیه د علم دا خزانه به الله چرته نه ضایع کوي. د هغوی برخورداران اشفاق الله صاحب، انعام الله صاحب، لطف الله صاحب او فضل الله صاحب مرحوم رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، د هغوی فرزند ارجمن حضرت مولانا اسدالله مظهري صاحب، د هغوی په لاس باندې الله د علم دا خزانه راټینګه کړې ده. او چې کله اولاد ته الله رب العالمین د علم سلسله منتقل کی، علماء لیکلي دي دا یې د پلار د علم د قبولیت نښه وي. د دین کومې سلسلې له چې الله دوام ورکړي، د دین کومې سلسلې له چې الله رب العالمین وروستو نسلونو ته منتقله کړي، دا یې د مشرانو د دیني محنت د قبولیت علامه وي. دا ګلزار، دا گلشن، دا بسدا شاد او صدا آباد بوي ان شاء الله العزيز. او زجل حضرت رحمت الله عليه استحضار علمي را یادوما، زه ډېر حیران شم په حضرت
حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه یو ډېره ښکلې خبرې لیکلې ده. فرمایي نن چې په امت کې د علم څومره ذخیرې موجود دي، نن چې په امت کې د دین څومره شعبې روانې دي، دا ټول مجموعي کمالات دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وو. هغوی ته الله معجزتا دا عظیم سلسلې نصیب کړې وې او د ټول اجتماعیت الله رب العالمین په دغه عظیم فرد واحد کې راجمع کړی وو. د هغوی په امت کې دیانت، د هغوی په امت کې شجاعت، د هغوی په امت کې امانت، د هغوی په امت کې تقوا او علمیت، دا ټول په ټوله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرونه دي چې الله په هغوی کې راجمع کړي او وروسته الله رب العالمین په امت کې تقسیم کړل. ای زما محترمو، دا احادیث مبارکه او طلباو تاسو په خوش قسمته یې د هغې مجموعې د ټولو خیرونو والا هستۍ سره د هغې د احادیثو مبارکو سره الله رب العالمین ستاسو صحبت نصیب کړی دی. اهل الحدیث هم اهل النبي وان لم يسحبوا نفسه انفاسه صحبوا. اگر کو تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ذات اقدس سره صحبت نه دی نصیب شوی، خو د هغې د انفاسو سره ستاسو صحبت نصیب شوی دی. د الله په دغې عظیم دولت باندې لوی شکر ادا کوئ. علماء کرام ورونو، خپل نسبت ته به چېرته کم نه ګورئ، خپل علم ته به چېرته کم نه ګورئ، خپل علم به چېرته د خلکو د وړاندې ذلیله کوئ نه، رسوا کوئ به نه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مشهور مقوله به تاسو اورېدلې وي، فرمایلي وو وی چې د چا سره هم د علم څه برخه موجود وي هغه دې ضایع کوي نه، خپل نسبت به نه ضایع کوئ، خپل علم به نه ضایع کوئ. فضلای کرام ورونو، د اوس نه وروستو دا ستاسو په سر چې کومه دستاربندي وشوله د دې مطلب دا نه دی چې تاسو فارغ شوئ د علوم دینیو نه، تاسو تکمیل د نصاب وکړو، تاسو فارغ نه یې د علوم دینیو نه. اوس په تاسو کې د کتاب د مطالعې استعداد الله رب العالمین پیدا کړو. ستاسو ژوند د امت سرمایه ده، ستاسو ژوند د ملت سرمایه ده. یو لمحه دا به د کتاب نه خپل ځان کټ کوئ نه، سفر د علم به مو جاري وي. د طالب العلم نسبت به خپل ځان ته همیشه دپاره کوئ، دا نسبت به د خپل ځان نه نه کټ کوئ. فضلای کرام ورونو، د تخصصاتو زمانه ده، وخت در سره وي، فرصت در سره وي، وسایل او اسباب درله اجازت درکوي. تخصص فی الحدیث وکئ، تخصص فی الفقه وکئ، تخصص فی التفسیر وکئ، زمانه وپېژنئ، د زمانې اصطلاحات وپېژنئ، د زمانې فتنې وپېژنئ. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمایي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. خلق بدبان جهان السردار مباركنا د دنیا او د آخرت د خیرونو متعلق پوښتنې کولې او ما به د فتنو متعلق تپوس او پوښتنه کوله. په دې یاره هسې نه چې په هغه فتنه کې زه واقع نه شم، ما به هغه فتنه پېژندل غوښتل. فتنه د عربۍ ژبې لفظ دی چې کله زرګر هغه سونه په اور کې ورتاوه کي، دې دپاره چې د هغې نه خیرې او ملاوټ جدا کي، اصل زر ترېنه جدا کي، دې ته فتنه ویلی کېږي. فتنه راځي د دې دپاره ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. د موجوده دور فتنې علماء ته زده کوي، د موجوده دور اصطلاحات زده کوي. موجوده وخت کې امت اسلام ته کم چیلنجز دا ورته را مخامخ دي. دنیا روانه ده د دهریت او د
مطالعه کیږي او د امریکې نه وروسته پاکستان دویم نمبر هغه سټیټ دی چې هلته زموږ او ستاسو د یونیورسټۍ د 35 او د 40 سال ترمنځ چې کوم ځوانان دي آنلاین هغه لګیا دي د دهریت هغه مطالعه کوي هغه برټن روسل چې د دهریو د هغې فلسفر دی د هغه کتابونه ګوري ریچارډ ډاکنز د هغې فلسفر دی د هغوی کتابونه ګوري هغه شکوک او شبهات هغه په سوشل میډیا باندې راوړي فری تھنکرز په نوم باندې د هغوی خپل پیجونه دي چې هغه په فیسبوک باندې چلیږي د هیومینټي فرست په نوم باندې د هغې تحریکونه دي چې په پاکستان کې چلیږي زموږ د ځوانانو په زړونو کې دا خبره ورچوي چې دنیا خود بخود په وجود کې راغلې ده دا چا پیدا کړې نه ده د دنیا خالق نشته د دنیا پیدا کوونکی نشته نن عیسایت شکست تسلیم کړی دی د دغې تحریت په شا باندې زما محترم ورونو عیسائی ملکونه ولاړ دي عیسایت د توحید نه علم د هغې نه بس بردار شوی دی هغه په خپله باندې د کنفیوژن شکار دي توحید فی التثلیث په دریو خدایانو کې به یووالی مونږ څنګه ثابتو چې یو خوا الله شو او بل خوا اقنوم ثاني دا ورسره عیسی علیه السلام شو او دریم طرف ته اقنوم ثالث دا ورسره جبریل امین علیه السلام شو درې به یو کېږي څنګه هغوی ته کنفیوژن ښکار دي د دې وجه نه هغه دهریت طرف ته روان دي دویم ارب آبادي د عیسایت هغه نن په ټوله دنیا کې د توحید په ځای باندې د دهریت ملاتړ کوي نن ټولو مذهبونو حقیار ګرځولی دی که په مخ د ځمکه باندې نن د یو آسماني کتاب آسماني مذهب د هغې وجود محفوظ دی هغه اسلام دی هغه قرآن دی هغه شریعت مصطفوي صلی الله علیه وسلم دی د زمانې فتن به پیژنئ ایتیزم وپیژنئ علماو فضلای کرام ورونو او د هغې د شکوکو او د عقلیو شبهاتو نه ځان آګاه کړئ او ځوانان دا د هغې شبهاتو جوابات هغوی ته په منبر او محراب باندې ورکړئ زما محترمو ریشنلیزم بله فتنه د فضلای کرامو دا د عقلیت پسندۍ فتنه ده تاسو په شرح العقاید کې تاسو په بخاري شریف کې اوس به درته هم شیخ الحدیث صاحب دا به درته ویلي وي په وزن د اعمالو کې د معتزله او عقیده قدریه به مو ویلي وي جبریه به مو ویلي وي مرجئه به مو ویلي وي دا د هغه وخت فتن وو چې زموږ اکابرو موږ ته په کتابونو کې ښودلي دي د دې وخت فتنې وپېژنئ د ریشنلیزم فتنه وپېژنئ کوم څیز چې د عقل سره متصادم وي د هغې نه انکار کوي هغې نه ځان خبر کوي او د هغوی دلایل د عامو خلکو د وړاندې ښکاره کوي د هغې رد ښکاره کوي او د خلکو د ذهنونو نه هغه شبهات دا لرې کوي سیکیولریزم بله فتنه ده ورونو ډېر مسلمانان پکې واقع دي عقیده کې الله منم عبادت کې الله منم خو دې نه وروسته چې مې کوم اجتماعیات دي دې کې د مذهب مداخلت نه منم زما معاشرت به د مذهب نه آزاد وي زما معیشت به د مذهب نه آزاد وي زما سیاست به د مذهب نه آزاد وي زما حکومت به د مذهب نه آزاد وي دا د محدود تحریت فلسفه د سیکیولریزم په شکل کې نن 95% مسلمانانو ذهنونو ته لاندې ورګوزه شوې ده د دې صفایي کول فضلای کرامو دا د دې دور د علماو ذمهداري ده چې کله خپلو کلو ته لاړ شئ د خپلو والدینو او ستاسو په تعلیمي سلسله کې چې ستاسو سره چا تعاون کړی دی د خپلو محسنینو احسان به نه هېروئ د پلار دغه یو احسان به تا ته د مرګ نه هېروئ چې ته ځوان یې او په ځوانۍ کې کتاب ته کېنولی یې او په خپله باندې هغه په بوډاپه کې لګیا دی تا له پیسې ګټي د دې ثوابۍ د خلکو د علم سره
یو بل شان عشق او محبت دی. زه بله ورځ دلته راغلی وم په صوابۍ کې د یو طالب العلم په ډېر شدید اصرار باندې د هغې کور ته ورغلم. تاسو یقین وکړئ زه حیران شوم. ډېر چاپېره په کمره کې کتابونه ډېر زیات وو. پلار نه مې تپوس وکړو ماشاءالله بچي دې په طالبۍ کې دومره کتابونه اخیستي دي. داسې خبره یې راته وکړله. ما ته یې وویل مفتي صاحب زما دغه یو شوی دی او دې مې علم ته کېنولی دی او د ده د علم د اخراجاتو د برداشت کولو دپاره د ورځې د مزدورۍ نه وروستو ما د شپې چوکیداري نیسلې ده. مفتي صاحب په 24 ګنټو کې 22 ګنټې زه ډیوټي کوم. الله اکبر. داسې پلاران الله رب العالمین دې امت کې پیدا کړي دي. علماو خپل پلاران به په دعا کې نه هېروئ، خپلې میندې به په دعا کې نه هېروئ، خپل وروڼه به په دعا کې نه هېروئ. او چې کله خپلو کلو ته لاړ شئ امامت صغرا او امامت کبرا دواړه تاسو ته د دواړو جهانو د سردار مبارک صلی الله علیه وسلم نه په وراثت کې پاتې دي. امامت په سپک مه ګورئ، دا مسله د دواړو جهانو د سردار مبارک امانت دی. دا منبر او محراب دا د مدینې د جانان امانت دی او پاته پاتې دی. کو اهل حق نه سنبالي اهل باطل ورته تیار ناست دي. ټولې فتنې به د دغې مصلې نه بیا خورېږي، ټولې فتنې به د دغې منبر او محراب نه بیا خورېږي. کو بلا معاوضه مو وس کېږي. اصل هم زمونږ او ستاسو د فقهای احناف په نیز باندې امامت او خطابت او تعلیم د قرآن او قرائت د قرآن باندې عوض اخیستل مناسب نه دي. بلا معاوضه امامت سنبال کړئ د اصلاح په نیت باندې او که فرض معاوضې نه سنبالوئ نیت خالص کړئ. مقصود خپل معاوضه وګرځوئ، مقصود د امت اصلاح وګرځوئ. په خپلو مسجدونو کې د قرآن کریم عام فهم درسونه شروع کړئ. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. دا د دې قوم زمونږ په علم باندې حق دی. د دې قوم په پیسو ما د ځمکه میراو شوه، ما پې مدرسه جوړه کړله، د دې قوم په چندو زه د استادانو تنخوا ورکومه، زه پې د مدرسې نظام چلومه. دومره حق خو د دې عام مسلمان زما په علم کې رسېږي چې بچو 20 ګنټو کې 11 منټه زه دغه ورکړم. عام فهم د قرآن کریم ترجمې شروع کړئ، عام فهم د احادیثو درسونه شروع کړئ، عام فهم د فقه آسان مسایل په خپلو مساجدو کې دا شروع کړئ. زما محترم ورونو ځوانان هغه ځان ته رانږدې کړئ. فضلاء کرامو دا زموږ لویه سرمایه ده. دا سرمایه به د لاس نه نه غورځوئ او خپل ځان وتړئ د دین د دریو شعبو سره چې موږ ته د اکابر علماء دیوبند نه راپاتې دي. د تعلیم الدین په صورت کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان سره منسلک وړه اداره دي وي، وړوکی مکتب دي وي، وړه درسګاه دي وي. دا قائمه کړئ چې د محلي ماشومانو بچو ته الف باتا او نازله د قرآن کریم په اخلاص سره ښایي. فاضله روڼه د بدنیتۍ سره د فخر او د غرور سره په لویه جامعه کې د بخاري شریف ته پړاوول نه تا دپاره دغه ډېره زیاته بهتره ده. مکاتب قایم کړئ، مدارس قایم کړئ، د هغې د تعمیر سوچونه مه کوئ. اقرأ باسم ربک الذي خلق هغه وخت د تعمیر سوچونه نه وو. دارالعلوم دیوبند قایمېږي د تعمیر سوچ نشته. د تعلیم سوچ د ځان سره په زړه کې کېږدوئ. مکاتب قائم کړئ، مدارس قائم کړئ، ځان د وفاق المدارس د اجتماعیت سره تړلی وساتئ. دعوت او د تبلیغ میدان دی، د ریوڼ مشران دي، زموږ د اکابرو نه موږ ته په میراث کې دغه محنت پاتې دی. د تنفیذ د دین لپاره جمعیت علما ستاسو په لاسو کې د مفتي کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه د لاسو امانت دی، د شیخ الهند رحمت الله علیه د لاسو امانت دی، د حضرت مدني رحمت الله علیه د لاسو امانت دی. د دارالعلوم دیوبند ته نسبت کوونکي عالم دین چې دی ووایي زه غیر سیاسي یم، اول دې د خپل سند حدیث نه د مولانا عبدالحق صاحب نوم میټاو کا، اول دې د خپل سند حدیث نه د حضرت مدني نوم میټاو کا، اول دې د خپل سند حدیث نه د حضرت شیخ الهند نوم میټاو کا.
ټول سیاسي جدوجہد دا ملک آزاد کړی هم دی د دې ملک د دې دستور او آیین هم جوړ کړی دی او نن هم په پاکستان کې څوک د الله د دین د سربلندۍ جدوجہد کوي فخر سره وایم جمعیت علماء اسلام دی پرون چې په موږ باندې سخته راغله 29 قوانین صدر صاحب دستخط کړل زما د مدرسو د رجسټریشن د قانون نه قلم اوچت کو وجه ورله وویله امریکا خفه کېږي FATF خفه کېږي اندازه درته وشوه دې مدرسو کې ناست جوړیان شي د دې فقیرانو ملنګانو درویشانو د روح تپوس د FATF او د امریکې نه وکړه هغوی ته هم پته ده مال شکست دې کبو وکو پګړو راکړی دی هغوی ته هم پته ده ما د دوی د لاسه شکست خوړلی دی او زه په تېښته باندې د کابل نه ذلیل او رسوا رخصت شوی یم الحمدلله چې کله زما د دین د مدرسو طلبا د پاکستان په چاپېرچون کې تنې تنها پاتې شو چا د خپلې غېږې سره نه رانږدې کول مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان وکړو چې ای د اسلام آباد حکمرانانو دا قانون دستخط کړئ او که دا مو دستخط نه کړو د اسلام پسندو د دیندارو هغه لښکرې اسلام آباد باندې درچومه چې بیا به واپسي صرف په دې قانون په دستخط باندې نه وي چې تر څو پورې مو د قرآن کریم قانون په اسلام آباد حاکم کړی نه وي اے د علماء پلارا اے د حافظ قرآن پلارا دا ستا په کور کې چې نن د قرآن ګل ځلیږي دا سپینه پګړۍ در روانه ده مولانا فضل الرحمن په دعا کې مه هېروه چې دا ستا بچې د ټولې دنیا د لاسه وغورځېدلو مولانا فضل الرحمن په خپله غېږه کې ځان سره رانږدې کړلو د ټولې دنیا دشمني یې په سر واخیستله د دغې امت هغه عظیم محسن مه هېروه او علماء طویمه علماء جمعیت علماء ته اجنبي مه وایې که په مسند حدیث باندې ناست یې دا ستاسو د مسند حدیث محافظ جماعت دی مسند تفسیر باندې ناست یې دا ستاسو د مسند تفسیر محافظ دی جمعیت علماء ستاسو جامه ده جمعیت علماء ستاسو ښایست دی جمعیت علماء ستاسو قوت او طاقت دی نن چې دنیا ستاسو د فروغ کې ده هغه ستاسو د دغې سیاسي قوت د خاطره صوباني شکریې به یې نه ادا کوو په پولینګ سټیشن کې به د نر غوندې د مولانا فضل الرحمن قوت ګټو انشاءالله د زمري غوندې به ولاړ یو انشاءالله العزیز د قرآن کریم د حاکمیت او د حکومت دا 70 کلنه ګیله دا به دا ځوانان ختموي انشاءالله العزیز د قرآن نه تاو شوي د فرنګي زنځیرونه دا ځوانان به شوي انشاءالله العزیز قرآن کریم به حاکم کوو انشاءالله خپل اجتماعیت به نه پرېږدوئ اجتماعیت سره به ځان تړلی ساتئ دا یو څو ماتې ګوړې خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړلی زموږ او ستاسو د دې علاقې حضرت مولانا عطاالحق درویش صاحب چې زموږ د پوره صوبې د هغې فخر دی زموږ ویاړ دی او الحمدلله زموږ د جماعت یو مضبوطه ستن ده هغوی او مولانا عبدالحسیب صاحب هغوی دغې مجلس ته تشریف اوري فرمایلې ده انشاءالله العزیز نور اکابر دي زموږ بزرګان دي دلته تشریف فرما دي زه د هغې نه معافي هم غواړم چې ما د هغې د وړاندې لږ ګوشایي وکړله الله رب العالمین دې دا مدرسه سقا بهار لري الله دې د حضرت باباجي رحمت الله علیه دا گلشن همیشه لپاره تر و تازه لري اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين